بسم الله الرحمن الرحيم قال وكذلك إذا نقصت قيمتها من النساب يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء لكبر ورجي مسألة دا بیانی کله چې یو سړی څه پټ کی قاضي فیصله وکړي چې د لاس کټ کړي او به د لاس کټ کولو نه مخکې دا کم شی پټ کړي د هغې قیمت کې کمی راشي قیمت یې راوغورځېږي څومره راوغورځېږي د 10 درهمو نه هم راکم شي نه بیا به د سارق لاس کټ کوو که نه وایي نه به یې کټ کوو ځکه قیمت یې 10 درهمو ته چې ونه رسېدلو لاس څنګه کټ کوو رسې به امام محمد رحمه الله وایي لاس به کټ کوو وایي ځکه کوم وخت کې چې قضا کېدله دغه وخت کې 10 درهم برابر و قیمت یې دومره و بس پوره ده رستو که کمیږي اعتبار والله نشته موږ وایي نه مخکې پرون درس کې ویلي وو چې نفاذ قضا چې ده که نه حد جاري کول دا د قضا نه ده نو چې لا نفاذ نه وي شوی ګویا چې قضا نه ده شوې چې قضا نه ده شوې او د شي قیمت کم شو دا خو به تېر شوي وو نو بیا خو به حد ساقط شي وکذلک هم دغه شان اذا نقصت قیمتها کله چې ناقص شي قیمت د سریقې یعنی د مالی مسروقه من النصاب نه یعنی قبل الاستیفاء استیفاء لا نه کړي یعنی لاس یې نه کټ کړی بعد القضا قضا شوي وي وان محمد رحمه الله نه روایت دی انه یقطع دا وی لاس به کټ کېږي او دا قول امام ظفر او د امام شافعي رحمه الله دی دیو قیاس په چا باندې کوي دا مې نو ویلي لږ به وګورئ یو سړی یو شی پټ کي د 10 درهمو نه زیات وي او بیا پکې څه حصه د هغې هلاکه کي او کم بقیه چې پاتې شي هغه د 10 درهمو نه کم وي نو په دې صورت کې اوس وګوره د قضا نه پس کومه حصه چې هلاکه کړله د حد جاري کولو نه مخکې یادومه نو هغه ختمه شوله بقیه د 10 درهمو نه ده چې نه د تاسو ټول وایي چې حد اوس نه جاري کېږي حد جاري کېږي نو څنګه چې حصه کمه شي بعد القضاء قبل الاستيفاء حد نه ختمېږي دغه شانې که ریټ راوغورځېږي بعد القضاء قبل الاستيفاء نه بیا به هم حد نه ختمېږي نه ساقطېږي پوه شوئ پې واوره اعتبارا قیاس کوي من نقصان فی العین هغه صورت کې چې عین کې نقصان راشي ولنا موږ ورته په جواب کې وایو مولوي صاحب انه کمال النصاب ان کمال النصاب لما کان شرطا مولوي صاحب کله چې کمال نصاب دا شرطو کمال نصاب شرطو کنه نو دا چې څنګه د قضا په وخت کې شرط دی نه چا په وخت کې هم شرط دی امضا قضا جاری کول په وخت کې استیفا په وخت کې ولی امضا د قضا نه ده کنه نو یشترط قیامو نو شرط دی چې قایم به وي دغه نصاب 10 درهم واله شي عند الامضاء ولی لما ذکرنا وجه لمن ویلی و چې امضا د چا نه ده قضا نه بخلاف النقصان فی العین لکبر وګورئ عین کې کو نقصان رالی امام شافعي صاحب امام ظفر صاحب امام محمد رحمه الله توایو یو شی د 10 درهمو نه زیات دی خو څه حصه هلاکه شوله نو ستاسو یې چې حد نه ختمیږي اگر چې فی الحال کوم موجود دی د 10 درهمو نه دی بیا هم حد جاري کېږي دا خبره یې کړې وه مونږ ویل د نصاب بس هم برابر دی خو دومره دی چې نصاب تقسیم شو یو عین شی دی دا مثلا د 8 درهمو دی او باقي د 4 درهمو هغې هلاک کړی هغه پې دین دی هغه پې دین دی نو دین او عین چې ملګري کې نصاب شو که نه شو او که قیمت راوغورځېږي هغه په هغې زمان پې نه راځي د سما څه شی امانت یې ښی دی یا رانه یو شی عاریتن وړی دی او د هغې قیمت راوغورځېدلو د ده په ملکیت کې یا مې ولا مثلا 1,00,000 روپۍ ورکړي دي او بیا ډالر اوچت شو د پیسو قیمت راوغورځېدلو نو اوس به زه ډېر غواړم که مقه به غواړم که مې ورکړي ما هغه به غواړم پوهېږئ که نه نو قیمت راغورځېدو کې زمان نه وي واوره بخلاف النقصان فی العین لانه مضمون علیه ځکه هغه په دغه نقصان فی العین چې دی د هغې زمان په ده باندې دی فکمل النصاب عینا هلته نصاب کامل وي د عین په اعتبار سره کوم چې موجود دی و د عینن د دین په اعتبار سره کوم چې هلاک شوی کما اذا استهلک کله لکه یو سړی مال مسروقه ټول هلاک کی نو ټول دین پې جوړ شي که نه شي دین پې جوړ شي که نه حالانکې حد جاري کېږي به اما نقصان السیارې هر چې نقصان دی د ریټ راکم شو نو دا غیر مضمون وي فافترقه دواړه کې فرق رالی و اذا ادعى السارق ان العین المسروقه ملکه
وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينه. برو ګورئ انتهی اسانه هیله د سارق ته کله چې سارق دعوه وکړي چې دا شی مسروقه د زما خپل ملک دی بس حد ساقط. که قاضي ورته ګواهان راول او ګواهان رانه ولي به هم حد ساقط. امام شافعي رحمه الله وی که ګواهان رانه وصل به حد نه ساقطيږي کني به خو بهر غل دا دعوه کول شي چې بس زما خپل دی حد به ساقطيږي به خو به بيخي د حد د جاری کولو دروازه بند شي پیږي کنه. مونږ وی ګوره مسله بده کړي چې شبهه را لکنه نه چې شبهه را حد ساقطيږي نه چې دعوه وکړه زما خپل لنه شبهه را پاتې شول دا خبره چې ثابت نه کړه نو به که ثابت کړه به خوشبانه ده به خوین شو او حد په چم ساقطيږي به شوبهم دلته شوبه راغلی ده. زتانه ته پوس کوم چې وسله اقرار وکي ما غلا کړی ده حد په جاری کیږي کنه او به کو بس د اقرار نه رجوع کینو حد څه شو ختم شو دلته کوم استاکار کیږي کنه استا خبره به دلته پټ کیږي چې ګوره حد دروازه به بند شر سره به اقرار کې به رجوع کوي دلته تم منی چې رجوع له اعتبار ده مو دغه ځکه رجوع له اعتبار ده چې دا چا ده وو کی ملک رجوع کوي بازار د شول لګي د شول لګي چې رجوع کړی سی وایي کده ملک داوا وإذا ادعى السارق کله چې داوا وکي سارق ان العين المسروقه دا غین شي چې کم پټ شوی ملک وزما ملک دی سقط القط وقت وسقط شيان هددنا وإن لم يقم بينه اگر که قائم نه کی گواهان معناه معنی د قدرت د کلام دادا بعد ما شاهد الشاهدان ګور گواهانو گواہی ور کړی د بسرقه باندې. امام شافعي رحمه الله وی کله چې گواهان گواہی ورکی پلان کې غلا کړی دا لا يسقطو نو حد بنا ساقطيږي به مجرد دعوا باندې وللن ولا يعجز عنه ځکه عاجز نه دی دغه داوی نه سارق يغلهم فيؤدي دم متادش الى سد باب الحد ولنا من ويغرا ان شبهه داريه شبهه چراله دا حد ختمي شبهه داريه دا لری کون کې دا حد لرا او يتحقق شبهه متحقق کیږي به مجرد داوی باندې للاحتمال ځکه احتمال د داوی د صدق شته کې رښتیا وي ملکی او بعد شو د امام شافعي صاحب دا خبره چې هر سارق بداسي کوي وی ولا معتبر بما قال ولي بدلیل صحه الرجوع بعد الاقرار دې دلیل ته وګوره کنه صحت د رجوع صحیح ده کنه د چې کله چا اقرار کړي نشه اقرار کې رجوع کول ټکی حد ختمي کې دلته هم دي صحیح شي د ملک دعوا. واذا قرر رجلان بسرقه ثم قال احدهما هو مالي لم يقطع لکبر وګورئ دوه کسانو غلا وکړه یو دادی دواړه شکلونه مغلدي خدای له غړ غل دی دا غل پشان دی چې کوم لک 2 لک روپۍ پټي او دا غل پشان دی چې 15 روپۍ 10 روپۍ چپړې د جماعت نه پټي دواړو کې لک فرق دی چې دواړه شریک شي نو دواړه قسمه غلاګانې پکولې شي والله مزيب مې غلو برو ګورې دوه کسانو شریک معنی غلا وکړه خجی کمانه عبارت کم نزیر شلاله و اذا قرر رجلان اچھا دو کسانو د سرقې اقرار وکړو جی منګ دواړو غلا کړی دا او هر یو تلسس درهم رسی دواړو باندې حکم جاری شو لاس ته کټ کړي یو پکې ویل جی ما دروغ وې دی غلا مې نه ده کړی دا اقرار مې چې کوم کړو دا مې دروغ ویلی به زه واپس رجوع کوم نو دا غنه خو حد ختم شو ځکه اقرار بس رجوع کار ور کوي کنه دا بلنم بس ختم شو ولی یو فعل دی راسي شو کولای چی یو باندې دی حج جاری شو بل دی نشي شوبه پکې را لوره. واذا قرر رجلان کله چې اقرار وکي دوه کسانه بسرقه د سرقه ثم قال احدهما بكي وهي هو مالي لم يقطع د دوړو لاس باندې کټ کیږي وجسد لان الرجوع عامل في حق الراجع تسټول ته پتره رجوع د عمل کې بحق دراجه کې هو مورث للشبهه پیدا کوي بریګدي شبهه په حق د اخر کې هم او شبهه سره حد ساقطيږي وللان السرقه چې تثبت باقرارهما د دوړو په اقرار ثابت شوی وکنه او یو رجوع کړه نو اقرار وس او ما غشان پاتې نه شو سرقه د دوړو په اقرار ثابت شوی و یو چې رجوع کړه نو وس د دوړو اقرار پاتې نه شو د یو پاتې دی نو په څه چې سرقه ثابت واغه پاتې نشوله لنډه ده على الشركه باقراره مال الشركه شرکت سره ثابت و فإن سرقا ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان لکبر وګورئ دوه کسانو غلا وکړه به یو غایب شو
او گواهانو دوه گواهانو گواهی ورکړه د دواړو کسانو غلا کړی دا یو غایب دی یو موجود دی نو امام سے برای دا په غایب خو اسی وا امام سے برای پرې دا اصل کې د ټول اجماع دا په غایب خو فیصله نشو کوله قضاء علی الغیب جایزه نه په دې حاضر کول شو کنه نو امام سے وی ورای دا وا چونکه په غایب باندې فیصله نشو کوله چې لاس سے کټ کې په دې حاضر هم نشو کوله خو مفتابی رای او د امام سے بل رای دا چې کم چې حاضر دی د بلاس کټ کو ته چله که شوبه ده هغه بل کې دې شي د خبرو کې کم چلره تله غایب دی چې هغه سره دغه نم حد ختم شو د دنم و دغه خبرې د شوبې احتمال له په احتمالاتو کار نه کیږي پای نه شوي به شوبه چی حد ساقطيږي او احتمال له شوبې چی په دې سره نه ساقطيږي اوس کې دې شي هغه احتمال له چې هغه شوبه پیش کی هغه احتمال شوبه شو لنډه د مولوی صاحب دا خبر خپل صاحب دی ذکر کړی دا چې دا کوم غایب دی هغه معدوم دی او معدوم په موجود کې څه اثر نه کوي هغه د سیدل لکه د سره دغه بار کې څه ویل شوی نه دي د دواړو گواهانو د غلا گواهی هم د دې حاضر په بار کې ور کړی بس لاس بدته نه کټ شي وګورئ فإن سرقا کچری دواړو غلا وکړه دو کسانو ثم غاب احدهما یو بګ غایب شو وشهد الشاهدان یو دو کسانو به گواهی ور کړه على سرقتهما نقطع الاخر على سرقتهما نقطع الاخر کوم چې حاضر د لاس پکټ کی فی قول ابي حنیفه رحم الله الاخر امام سب اخر قول داو دویم او قوله ما در صاحبین قولم دے مفتابهم دے وکانه یقول اولا امام سب باول ویل لا يقطع الاسبن کټ کیږي وجه لانه لو حضر زکا کم چې غایب دے ک شریعه حاضر شي ربما يدعي شبهه کله شي غداوه د چاو کی شبهه وجه قول الاخر الذي اخر الذي دویم قول وجواب ان الغیبه تمنع ثبوت السرقه یو سره چې غایب شي نو دا وسمنه کوي ثبوت سرقه پچا باندې ان الغایب باندې غایب باندې اوس سرقه نه ثابته وله ځکه ته چې د چا خلاف خبره کې به موجود وي ابا خصم چې به موجود وي نو داغه خلاف تنه دا مخاصمه ټیک نه ده داغه خلاف کوم چې غایب دي څه ټیک نه دي مخاصمه ټیک نه ده نو داغه مبارکي ثبوت سرقه چې ده منشوره ناغه معدوم شو او دی بل مبارک صحیح ده تمنع ثبوت السرقه على الغائب فيبقى معدوما معدوم پات شو والمعدوم ولا يورث شبهه او معدوم چې دا خو شبهه نه پیدا کوي او دغه وهم کې شي غراشي او د خبره وکي چې دغه سره دغه نه پرې د دنم حد ساقط شي حاضر نه وای دغه شبهه وهم دا کار نه ور کوي ولا يعتبر توهم او اعتبار نشته توهم د حدوث شبهه علامه مرده تیر شوی امنګه 74 75 ماده ویلې ده 74 من القضات کې 75 شرعي مجله کې لا عبرته بالتوهم واذا قر العبد المحجور عليه بسرقه 10 دراهم بعينها فانه يقطع وترد السرقه الى المسروق منه الاكبر وګورئ یو غلام دی هغه معنی د تجارت کولو پابندیم ده او هغه اقرار وکي چې مال دراهم پټ کړي انده لاس کې را سره دي معین دراهم یاد کی چانه د زید نه پټ کړي په خبره پويږي اوس بچو امام سے برای د مفتابه لاس به هم کټ شي اقرار یې کړي او کوم دراهم چې ور سره دي دا به هم مسروق منه زید ته منتقل شي امام ابو یوسف رحم الله وی لاس خو به ټیکټ کو خدا روپۍ چې کم یادې دا به د مولای د چانه پټی کړي دي د چا باره کې اقرار کوي غلبه نه ورکو مولا مال له بل په اقرار کوي نه به منو امام محمد رحم الله وی نه د لاس پکټ کیږي او نه دا کمی روپۍ یادې چې دا مې زید نه پټی کړي زید له به نه ورکو بلکې چا وی مولا به کپه نه شوي وګورئ واذا اقر العبد المحجور کله چې اقرار وکي هغه غلام چې هغه باندې بندیز وي عمل محجور علیه چې بندیز وي باغ باندې به سرقه اقرار وکي بسرقه 10 دراهم بعینها بسرقه 10 دراهم فسرقه د لس دراهم بعینها معین فانه يقطع د لاس پکټ کیږي او ترد السرقه او مال مسروقه برت کیږي مسروق منه تر چانه چې غلا کړي زیات تا او دا عند ابي حنیفه رحم الله ویلی مو کنه وقال ابو يوسف رحم الله يقطع لاس پکټ کیږي ولا شرط للمولى
دا مې ویلیو. وقال امام محمد رحم الله فرمایي لا یقطع لازم نه کټ کیږي ولا شرطو للمولا. دا قول امام ظفر رحمه الله دی. خدا کومه مسله چې وشوله دا هغه ده چې مولا تکذیب وکړي، دروغ وایي، د روپۍ زما دي، غلا دې نه ده کړې. او که مولا ورته باقاعده ویلاوت غلا یې کړې ده، بس بیا خو ټول اتفاق د لاس بتې کټ کېږي، پیسې به مسروق من ہوتا واپس کېږي. که نه پوهېږئ پې واوره کومه دی. ومعنی هذا معنی د دغه متن د مسلې اذا کذبه المولا چې مولا تکذیب وکړي. ولو اقر بسرقة مال مستهلك قطعت يده ولو كان العبد ماذونا له يقطع في الوجهين. لږ بر وګورئ کچري دا متن نه سره کې متن نه دی، متن یې کړی خجی. کچري سرقه د مال وي همدقه غلام محجور غلام دی ښه وایي ما لس درهم پټ کړي د زید نه، لس درهم څه شو وایي جي هغه هلاک شوي دي. اوس به څه حکم وي؟ مخکې خو موجود و که نه، اوس هلاک شوي دي. نو دلته هم وایي امام صاحب لاس به تې کټ شي. پوه شوئ بې؟ او که چېرې غلام محجور نه و، معذون غلام و، چاته چې د تجارت اجازت وي، نو په دواړو وجو کې دا د امام محمد رحم الله رایم ده. که مال موجود وي چې دا مې پټ کړي دي، او که مال هلاک وي ختم شوی، دواړو صورتونو کې بوله به لاس کټ کوو. کم غلام په باره کې وایي معذون کا، محجور په باره کې خو هغه ویل چې نه کټ کېږي. امام صاحب د ټولو باره کې وایي لاس به کټ کېږي، بلکې امام یوسف صاحب د ټولو باره کې وایي. واوره ولو اقر بسرقة مال کچري اقرار د سرقې د مال وکي مستهلک نه هغه مال چې هلاک شوی قطعت یده لاس به کټ شي. ولو كان العبد کچري و دا غلام معذون له یقطع فی الوجهین دواړو صورتونو کې به لاس کټ کېږي، یعنی مال معین یا دی چې پټ کړی مې دی یا هلاک. امام ظفر رحم الله ته ته څه وی ټولو صورتونو کې لاس نه کټ کېږي، که غلام محجور وي هم نه کټ کېږي او که معذون وي هم نه کټ کېږي. وجه څه مولوي صاحب وی لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح. امام ظفر رحم الله اصل دا دی که غلام اقرار په نفس باندې د حد کې یا د قصاص کې هم صحیح نه دی، که د حد کې یا د قصاص کې هم ټیک نه دی. وجه سره د غلام مال د چا دی؟ د مولا، دا خو د مولا مال دی. نو که چېرې د قصاص اقرار کوي چې ما مړی کړی دی، دا اصل کې د مولا په مال اقرار کوي چې هغه د هلاک شي، معنا زه دې مړ شم، او د چا اقرار په غیر باندې صحیح نه وي. او که د غلا والا کوي نو به مطلب دا زما د لاس کټ شي، نو دا مقصد یې دا دی چې د مولا په مال کې رقمې راشي، او اقرار د غیر په مال کې رقمې هم صحیح نه دی. پوه نه شوئ بې څوک وایي؟ امام ظفر رحم الله. واوره لأن الأصل ځکه اصل عنده دغه بنظماني دا ده چې ان اقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح. ولي؟ لأنه يرد على نفسه، ځکه دلته را اقرار د په نفس باندې واردېږي لکه قصاص مسله کې، و طرف یا د په طرف باندې واردېږي لکه د سرقې په مسله کې لاس یې کټ کېږي. وكل ذلك مال المولى، او دا ټول په ټوله د مولا مال دی. والاقرار على الغير غیر مقبول، او اقرار بغیر باندې چې دی دا مقبول نه وي. الا ان المأذون له يؤخذ بالزمان والمال. البته دومره د مولوي صاحب امام ظفر رحمه الله وایي که کوم غلام معذون له فی التجارت دی نو کمال موجود مال بتی والو د چا په باره کې ویلي دغه د غلبې ورکو، او کمال هلاک شوی او هغې باره کې خبره کوله نو بیا به د هغې زمان والو. پوهېږئ که نه؟ ته اوس دا ولې نه وایي امام ظفر صاحب چې دلته دا خبره ولې نه کوي چې مال د مولا باندې اقرارونه کوي؟ وایي ځکه چې مولا دا مسلط کړی د مال په تصرف کې، دا هم یو تصرف دی، دا یې منو. الا ان المأذون له چې دی یؤاخذ بالزمان، د مؤاخذه په زبان باندې کېږي کله چې مال هلاک شوی وي، والمال باندې او کله چې مال قایم وي. وجه لصحت اقراره به، ځکه صحیح دی اقرار د په مال باندې. ولې صحیح دی اقرار یې؟ لکونې ځکه دا معذون غلام چې دا مسلط دی علیه په دغه مال باندې من جهت د مولا د طرفه، او محجور علیه هغه غلام باغه باندې چې حجر وي د کاروبار اجازت ورته نه وي، هغه کمال موجود دی دی چې دا پلان کې نه مې پټ کړی وکم هلاک دی، دواړو صورتونو کې به مسروق منه ته نه واپس کیږي.
ځکه دا خو د مولا مال دی او د اجازه هم نشته ته پکې دغه شان تصرف وکړه. والمهجور علیه چې لا یصح اقراره بالمال ايضا د اقرار په نفس باندې خلا پرې د په مال هم صحیح نه دی. ونحن نقول من وایو يصح اقراره من حيث انه آدمي لکبر وګورئ اقرار یې صحیح دی د دې حیثیت چې د آدمي دی او به چې کله د دې اقرار په دمه باندې صحیح شو نو به د دې نه د اقرار متعدی شي مال تم مال باندې هم صحیح شي. خپل خبره کوي ګورئ كمله ونحن نقول يصح اقراره الذي اقرار سيد من حيث انه آدمي الذي حیثیت نه چې د آدمي دی نه د نور انسانانو آدمینو اقرار صحیح کیږي دم صحیح دی. ثم يتعدى بمتعدی کیږي الى الماليه مالیت ته مالیت کې هم صحیح شي من حيث انه مال دي حیثیت نه چې د مال له ولانه لا تهمه في هذا الاقرار په دې اقرار کې مولي صاحب تهمت هم نشته ځکه اقرار د یو کس غیر د بار ځکه نه صحیح غیر باندې ځکه نه صحیح کیږي چې تهمت یې پکې دلته تهمت نشته دا غریب پکې مري یا پکې لاس کټ کیږي زمنګ مسله کې څه کیږي لاس کټ کیږي ته د سویلې شي چې الک 10 روپۍ بل او زیات لور کوي لازم پکې خپل کټ کوي د مولا 10 روپۍ زیات لور کوي دا څوک نشي ویلې کمنه ولانه لا تهمه في هذا الاقرار په دې اقرار کې تهمت نشته ولی لما يشتمل عليه من الاضرار د وجه دا غشینه چې هغه مشتمل له بده باندې هغه څوک دی یعنی اضرار دی دا غزان ته ضرر ورکي ومثل او دا غشان اقرار چې دی کې سریتا خپل ضرر وي تهمت نه لګي دا مقبول وي بغیر باندې هو پیږي به امام محمد رحم الله کسا سوچ هغه محجور علیه په باره کې ویلی چې اقرار ټیک نه دی دا کمال چې یادی کې هغه موجود وي که هلاک وي چاله به ورکو مولا له به ورکو کماله لمحمد رحم الله في المحجور عليه اغوي ان اقراره بالمال باطل اقراري په مال باندې باطل ولي ځکه دای مسلط کړي نه دي چې ته په مالونو باندې اقرارونه کوي ولهذا لا يصح منه الاقرار بالغصب فيبقى مال المولى اې دغه وجه ده کنه کې سره سرقه ونه وي سرقه د سی وي چې ماته غصب کړي د زید نه مال هغه غلام چې کوم محجور دی معذون فی التجارت نه دی هغه د زید مبارک وي چې ما د زید نه مال سرقه نه غصب کړي دی د ټول اتفاق دی د مال بزید ته نه ورکو بلکې د چا بوي د مولا بوي نو چې غصب کې دا حکم دی نه سرقه کې هم دا حکم وي چې اصل کې د مولا مال له د مولا نه راپټ کړي اوس وي چې ما زید نه راپټ کړي اورا دا وجه چې نه صحیح کیږي د طرف په اقرار بغصب باندې فيبقى مال المولى مال المولى باقي باد شي ولا قطع على العبد د شو لکه چې مولا نه پټ کړي دي خود مولا نه چې څوک لاو کې غلاس کټ کیږي نه مخکې ویلي ولا قطع على العبد في سرقه مال المولى او قطع نشتري په غلام باندې په پټولو د مال د مولا کې يؤيده د دې مسلې تایید کی دا او رکان ان المال اصل فيها اے امام محمد رحم الله وی فقط کی مال اصل له په سرقه کې اولاس کټ کول سری دا فرع ده په نه شوي ځان په دې باندې سم وایي کوي مال پکې سره اولاس کټ کول پکې فرع ده دلیل یې سره دلیل دار کې یو مسروق منه وي چې جسمانه مال اخیسته ده او د سينو چې سرقه کړی ده نو ګره مال وبس کیږي هغه ته غواهان راولي خلاص به نه کټ کیږي نو مال کار وشو او د لاس کټ کېدو نه شو نو اصل څوک شو مال شو د څه څوک کولای شي چې له ګلاس کټ کا مال تینا علما کله چې کېدل شي موږ به ویلی وي چې لاس کټ کېدل اصل دي او مال فرع ده او رب سي کومه دي ولهذا دغه وجدا کوم دې ته ورسېدلو يؤيد تایید کوي د خبرې چې ان المال اصل فيها مال اصل له بسرقه کې او قطع تعبيده څه مې پرې خو ده لګا ها نغه زیره کنه اچھا جی کا حتی دردی تو اسمو چوری دل کیږي الخصومت فيه خصومت په مال کې بدون القطع خیرم ده کنه او يثبت المال مال ثابتيږي دونه قطع نثابتيږي وفي عكس او كتب اذا قطع خصومت بقطع کې کوم په مال کې نه کوم لا تسمو یو دا ونه اوریدل کیږي هجي لا ولا يثبت او ثابتيږي قطعنا واذا بطل فيما هو الاصل لند دا شکر د مال په مسله کې شی باطل شو محجور مال مبارک موږ دا وایو چې د مولا شي
سرقه پکې څه شوله باطله نه ده پټه کړې د زید نه، که زید نه پټه کړې هم ول زید له ورکا. او چې کله د مال په باره کې وایو چې دا اصل هم دی چې دا د مولا شي د زید نه ده پټه کړې، نو قطع په باره کې هم وایو زید نه ده پټه کړې، لاس مکټ کوي ولا يثبت كم دي. واذا بطل فيما ولا صل بطل في التبع بخلاف الماذون. بخلاف دا غلام محمد رحم الله چاته چې تجارت کی اجازه شوی ځکه هغه کده مال په باره کې وای مال چانه غصب کړي یا پټ کړي مې دي، نو دا مال باغه تور کوي، نو چې کله د اقرار په مال کې صحیح کیږي اصل نه بده تبع کې بم صحیح شي څوک قطع. اورا بخلاف الماذون لان اقراره بالمال اقرار د بمال باندې الذي غمال يدوم في يده چې د بلاس کې دی صحیح دی فيصحون صحیح بشي په حق د قطع کې هم طبعا ځکه قطع تابع ده. امام یوسف رحم الله سویلی مهجور په باره کې چې مال به د مولا یو لاس پکټ شي و اصل کې د دوه اقرار کړي، یو دا چې ما سره مال لیدا د زید دی، او دویم دا چې ما سرقه کړی ده. نو مال خو اصل کې د مولا دی، نو پردي مال په باره کې بل اقرار کول ټیک نه دي، نو مال به مولانا نه اخلو چې مسروق من هوتی ورکو زیات ته. البته دی بل شي کې اقرار ټیک دی د سرقې والا لاس پکټ شي کنه پوه نه شولې. ولې بي یوسف رحم الله انه اقر بشيئين یو بالقطع وهو انا نفسي دی بزان کړي دا به منل شي فيصح ولا ما ذكرنا دا به منو، بلې بمال کړي دا همال چا دی وهو على المولى دا په مولا باندې اصل شو. فلا يصح في حقه د مولا به حق بنه صحیح کیږي، فلا يصح في حقه دا شان دی کنه به اور بس چي دی في حقه فيه فلا يصح إقرار العبد في حق المولى في المال سيشو فلا يصح نسي كيجي في حقه بحق دعبت کی بحق د مولا کی بحق د مولا کی فيه في المال يجي كنا والقطع يستحق اوس دا اعتراض چې لکه د سکیدل شي چې مال دی نه یو بهم د قطع یاو کنه دې د نظیر در خیمه یعنی دا څه بڅنګ وشي چې مال مسروق من هو ته واپس نه کی مال د مولا یو لاس ټکټ کی یو درخیمه تووره. والقطع يستحق بدونه قطع چې دا واجب دل شي بغیر د مال نه. مثالي كما اذا قال الحر الصوب الذي في يد زيد سرقته من امر الاكبر وګوري یو سړی وای د لاس د زید بلاس کې چې کومه کپڑا د ما د امر نه پټه کړي څوک یاد کی نو د بلاس کټ شي او د زید بلاس کې چې کومه کپڑا ده هغه به دغه نه نالو چې امر له ورکو حالانکه څه ویلو امر نه مې پټه کړی دا د مال واپسی په کیرانه لا امر تا حالانکه لاس شو کټ شو پته ولګیدله چې کله کله قطع بغیر د مال د وجوب نم راځي. اورا كما اذا قال الحر الصوب الذي في يد زيد سرقته ما پټه کړی دا من امرين او زید سوی دا ټکه بور سره وي هو ثوبي درو مو وایداز مخبل کپڑا دا نو کې میدا د یقطع يد المقر د مقلاز بکټ کیږي و ان کان لا يصدق في دين ثوب اگر کله د تصدیق منګ نه کو بده خبره کې چې کپڑا په متعین کو هغه وسمر لراوړي حتی لا يخذ در چې نه باخستل کیږي د زیدنا. ولي ابي حنيفه رحمه الله ان الاقرار بالقطع قد صح منه الاكبر وګوري امام سی وای د چې اقرار وکړو چې ما سرقه کړې ده نو د قطع اقرار ټیک دی په ځان باندې مال اس کټ کړي به مال چې هغه زید ته ورکو ویلو کنه محجور مسله کې یاد مال بچاته ورکو زید مسروق من ہوتا دا ولی هغه وی قطع اصل دا مال تابع دی چې قطع کې موږ د اقرارو منو لاس کټ کو مال کې به طریقه ولا منو مال به مسو کو نو مولانا زید مسروق من هو ته به واپس کو کپو نه شولې ولی مال اصل لغي خبره کو واورا. ولي ابي حنيفه رحمه الله ان الاقرار بالقطع قد صح منه دنا سي شوي لما بينا فيصح بالمال بم سي كي بنا عليه بنا کوي په اقرار بالقطع باندې ولي لان الاقرار چې يلاقي حاله البقاء والمال في حاله البقاء تابع للقطع الاكبر وګوري اصل کې دوه حالت دي یو ابتدا ده یو بقا ده. ابتدا په حالت کې مال اصل له او قطع فرع ده ولی چې مال وی قطع وی کمال نه اسی چې شپټ کی به قطع نه ابتدا کې مال اصل او قطع فرع خو په بقا کې
چې ما 15 میاشتې مخکې 15 ورځې مخکې کال مخکې غلا کړې وه اوس بقا حالت دی په دې کې قطع اصل ده او مال څه دی دا پکې فرع او تابع ده دلیل یې څه دی نور خبره که وګورئ والمال في حالة البقاء تابع مال په حالت د بقا کې تابع دی قطع حتی تسقط عصمة المال باعتبار دا دلیل دی چې مال اصل نه دی قطع اصل ده د قطع په وجه چې کله لاس کټ شي مال کې عصمت ختم شي که نه مال که هلاک شي تاوان پکې به نه وي نو عصمت د مال چا ختم کو قطعي نه پته ولګېدل قطع اصل او مال فرع ده کومه دی حتی تر دې چې تسقط وایه که حتی ناسبه نه دی تر دې چې ساقطېږي فتسقط عصمة المال باعتباره په اعتبار د دې د قطع سره بله واوره ويستوف القطع بعد استهلاکي مال که هلاک شوی وي سارق مال هلاک کړی او ثابت شي چې غلای کړی د لاس به کټکو که نه کټکو به نه کمال اصل وی خو نشته په کار د لاس کټ کېدلم معلومیږي چې څوک اصل دی قطعا ويستوف القطع براغ استهلاکي قطع پس د استهلاک د مال نه بخلاف مسأله الحر په خلاف دغه مسله کوم چې امام یوسف صاحب دلیل کې پیش کړل څه ویلو اصل اقرارو کې زیات بلاس کې چې کومه کپڑا د ماره چانه پټه کړي و دا مرنه مونږ دې کې خصي توجیه کیږي کنه په زید پلاس کې چې کومه کپڑا وا تا پټه کړي دا مرنه و صحیح ده کنه مر سره مانتی خو او ته دې پټه کړي و او زید سوې چې زما ده زیاده خبر هم ټیک ده او د مودانه چې څوک پټ کې لاس به کټ کیږي نه مخکې ویلو پرونی درس کې نل ته هم کټ کیږي پوه نه شولې به واورا بخلاف مسألة الحر لأن القطع انما تجب بالسرقة دا هو واجبيږي چې څو غلاو کې د مودانهم اما لا يجب بسرقة العبد مال المولى هذا خبر ده که غلام رباسي کې مال د مولا پټ کی نو هغه کې لاس نه کټ کیږي دوړو کې فرق شو ښا مودانه کې پټ کی لاس کټ کیږي د مولانه کې پټ کی ولو صدقه المولى او که مولای تصدیق وکي نو یقطع فی الفصول كلها به خطول صورتونه کې لاس کټ کیږي لزوال المانع معنی ختم شو نو مولا حق واغه ختم شو